امام پسې نیت وتړو ګاډي ته ور وخېږو چې کله سلام وګرځي دلته موږ له ګاډي نه کوز شو دا پته ونه لګي چې څو رکاته مو وکړو څو مو ونه کړو څه یې ووې څه یې ونه وې او بس دا مو زده کړي دي چې پوه شو چې امام غلط شو بس بیا فتح ورکړو حالانکې هر ځای به امام ته لقمه نه ورکوې او فتح به نه ورکوې هر ځای امام ته داسې موقع محلونه دي که امام ته د فتح ورکړه ستا مونځ ماتېږي او که امام درنه واخیستله د امام مونځ هم مات شو ټوله جمع لاړه داسې صورتونه دي او موږ چې چېرته امام خطا شي مثال کے طور پر 4 رکعاته مونځ کو د ماسپښین په دویم رکعت باندې امام کېننستو چې کېننستو اوس مقتدي ته دا حق حاصل نه دی چې ته چې شابه کېنه مونږ خو ناست یو نه ولې چې دا ناستی چې دی دا واجب دی واجب پې پاته شو دی فرضو ته لاړو چې فرضو ته لاړو اوس له فرضو نه به ادنا نه به اعلی نه به ادنا ته نه راځې ادنا نه به اعلی ته ځې خو اعلی نه به ادنا ته نه ځې فرض اعلی دی واجب ادنا دی د فرضو په مقابل ناستی واجب دی ودرېدل فرض دی چې دی 3 رکعت ته لاړو ودرېدو اوس په دی مقتدي په وینا باندې نه راځي او که مقتدي فتح ورکړه مقتدي مونځ مات شو او که دی راغی د ده مونځ هم لاړو مات شو دا ګورې داسې مسلې دي خو مونږ چېرته ذکر کړو چې مولوي صاحب خطا شو بس الله اکبر په هر حال ما عزتمندو شریعت زده کول پکار دی زمونږ داسې ډېر مسلمان دي چې د تش رکعتونو او د ډک رکعتونو پته نه ورته لګي عمر تېر شو خو تش رکعتونو او په ډک رکعتونو باندې پوهېږي نه یاده وساتئ تش رکعت په ځای د ډک رکعت وکړو مونځ به دې وشي تش رکعت ته مثال کې فرض د ماسپښین کوې 3 دې ډک وکړی 4 دې ډک وکړو ولا دوالین نه بعد ته ښکته نه شوې صورت دې ووې مونځ دې وشو خو که چېرته تا ډک رکعتونو په ځای تش رکعتونو وکړو بیا دې مونځ نه کېږي ګورې ولې چې قرات د فاتحې چې دی هغه واجب دی هغه تا نه واجب پاته شو په اولني 2 رکعت نو زده کړه کوئ